अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद लरम چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. د خیر نن د اکاونټینګ یو نوی ویډیو لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. جو په دې لیکچر کې به ان شاء الله موږ خبره کوو د جرنل لیجر اینڈ ټرایل بیلنس. خو زموږ ډیر فوکس چې دی نو هغه په لیجر او ټرایل بیلنس باندې وي او په جرنل انټریز باندې زما یو ویډیو لیکچر مخکې نه موجود دی. د هغې ویډیو چې کوم لینک دی هغه هم زه په خپل دې ویډیو ډسکرپشن کې ورکوم، نو تاسو هغه استعمال مطلب کتی شي، بیا هغه لینک باندې بیا کلیک کړئ نو تاسو به جرنل انټریز چې دي نو هغه ان شاء الله د هغې نه خبر شي او زده به کړئ. اوس موږ خبره کوو د لیجر په باره کې. نو ما یو اگزامپل دلته کې ستاسو دپاره الریډي لیکلی دی او دې کې زموږ دپاره چې کوم ریکوایرډ دي لیکلی شوي دي چې ریکوایرډ ریکارډ د فالوینګ ټرانزیکشنز in journal, post them in the ledger and prepare trial balance. دا څه ټرانزیکشنز موږ ته راکړلی شوي دي جي. دغه ټرانزیکشنز چې دي دوی وایي چې دا اول په جرنل انټریز کې مطلب ریکارډینګ وکړئ د دې جرنل کې، بیا جرنل نه لیجر جوړ کړئ او بیا د لیجرز نه ټرایل بیلنس جوړ کړئ. نو ما ویل چونکې وخت کم ولګېږي په دې وجه باندې ما جرنل مخکې نه جوړ کړی دی ستاسو لپاره. دلته کې اولنی ټرانزیکشن دی چې عمران سٹارټډ بزنس وذ کیش ان هینډز ₹20,000 اینڈ کیش ایٹ بینک ₹50,000. عمران کاروبار شروع کو چې 60,000 روپۍ هغه سره موجود وي لاس کې او 50,000 روپۍ هغه سره په بینک کې موجود وي. نو موږ سره یو کیش اکاؤنٹ، یو بینک اکاؤنٹ او یو کیپیټل اکاؤنٹ چې دی دا به موږ سره راشي. نو کیش اکاؤنٹ موږ ډیبټ کو 20,000 روپۍ سره، بینک اکاؤنٹ موږ ډیبټ کو 50,000 روپۍ سره او کیپیټل اکاؤنٹ موږ یو ځای 70,000 روپۍ سره سو کړل یعنی کریډټ کو. بیا دویم نمبر ټرانزیکشن دی پرچیز بلډینګ فار ₹5,000 په 50,000 روپۍ باندې یعنی 5,000 روپیز باندې مونږه بلډینګ واغستو. نو بلډینګ اکاؤنٹ مونږ سره ایسټ دی، ایسټ زیات شو دا به مونږ ډیبټ کو او کیش اکاؤنٹ مونږ پیسې ورکې، کیش ایسټ دی ایسټس کم شو نو دا به مونږ سره کریډټ شي. بیا مونږ په دریم نمبر ټرانزیکشنز کې پرچیز ګوډز یا مرچنډایز فار کیش ₹6,000. نو ګوډز هم لیکلی شي تاسو، مرچنډایز هم لیکلی شي. بهتر خبره دا ده امریکن انګلیش یا امریکن اکاؤنټینګ کې مونږ دا مرچنډایز په تور باندې لیکو. نو مرچنډایز اکاؤنٹ 6,000 سره یا 6,000 سره به تاسو ډیبټ کوئ او کیش اکاؤنٹ مونږ نه کیش تللی دی، کیش ایسټس دي، ایسټس کم شي نو مونږ کریډټ کوو 6,000 سره به دا راشي. بیا مشینری اکاؤنٹ دی، مشینری اکاؤنٹ 5,000 سره مونږ ډیبټ کړی دی او کیش اکاؤنٹ مونږ 5,000 سره کریډټ کړی دی یعنی پرچیز مشینری فار کیش ₹5,000 5,000 روپۍ باندې مونږه مشینری اخیستې ده. بیا دلته کې په 5th نمبر ټرانزیکشن کې سولډ ګوډز فار کیش ₹4,000 یعنی په 4,000 روپیز باندې مونږه شیان خرڅ کړل، مرچنډایز چې دی مونږه خرڅ کړل. نو دلته که تاسو غور وکړئ کیش مونږ سره راغلو 4,000 روپۍ یا 4,000 روپۍ مونږ سره اضافه شو په ایسټس کې نو مونږ ډیبټ کو او سیلز اکاؤنٹ ریونیو ده دې نه ریونیو پیدا کیږي نو سیلز اکاؤنٹ مونږه کریډټ کو. او دغه شانتي بیا سیلریز او رینټ چې دي دا مونږ په لاست ټرانزیکشنز کې پے کړل. نو سیلریز او رینټ ایکسپنسز دي، ایکسپنسز چې کله زیاتېږي مونږ ډیبټ کوو، چې کله کمیږي نو مونږ کریډټ کوو. نو کیش اکاؤنٹ دا به مونږ سره 3,000 روپۍ سره سو شي کریډټ بشي. اوس لیجر ما تاسو ته ویلي چې لیجر داسې اکاؤنټس وي چې په دې کې مونږ د هر یو اکاؤنٹ بیل بیل سیکشن یا برخه جوړو. نو ګورئ تاسو شروع کولی شئ د دې هر یو نه چې تاسو شروع کوئ دې کې څه ترتیب نشته، خو عموما تاسو که غور وکئ د کیش ټرانزیکشن زیات وي نو د کیش ټرانزیکشن د زیاتوالي په وجه باندې دا ضروري ده چې تاسو بیا خپل ځاني کوشش وکئ چې د کیش اکاؤنٹ نه په لیجر کې سٹارټ واخلئ. اوس دلته کې موږ سره یو اکاؤنٹ به راشي، دلته کې ټي اکاؤنٹ به زه جوړوم، ټایټل تاسو ورکئ کیش اکاؤنٹ. ٹھیک شو جی. زه یو وړوکی شانتې فارمیټ جوړوم، فرض کوئ دا موږ سره ډیبټ سایډ دی او دا موږ سره کریډټ سایډ دی. ٹھیک دی جی. اوس دې کې تاسو یو یو د کیش ټرانزیکشن ریکارډ کوئ او هغې ته ټک مارک کوئ چې تاسو ته یاد وي چې ولې یا څنګه مونږه کم کم ټرانزیکشن پوره کو په لیجر کې. نو ګورئ جی کیش اکاؤنٹ مونږ سره دا دی، کیش 20,000 روپۍ سره ډیبټ سایډ باندې لیکلی شوی دی. نو کیش اکاؤنٹ مونږ سره دا دی، د دې ډیبټ سایډ دا دی مونږ سره. ٹھیک شو جی. دلته کې به تاسو ولیکئ 20,000 روپیز هم لیکل جی. اوس دا کیش اکاؤنٹ
20,000 سره ډیبټ دی خو د څه په وجه باندې ډیبټ دی کیپیټل اکاؤنٹ په وجه بس فرق صرف دا دی چې دې ته مخامخ به کیش نه لیکي صرف نوم بدل کوي یعنی کیپیټل اکاؤنٹ به ولیکي تاسو کیپیټل ٹھیک دی جی صرف نوم اماؤنٹ به مغی خو تاسو به صرف نوم بدل لیکي ډیفرنٹ به لیکي بیا دلته وګورئ دویم نمبر مو سره د کیش اکاؤنٹ کریډټ دی 5000 روپیز سره د څه په وجه باندې جی 5000 روپیز سره کیش اکاؤنٹ مونږه ډیبټ کریډټ کړی دی په دې سایډ باندې نو دلته کې به تاسو لیکئ جی 5000 اوس دا ولې مونږه ډیبټ کریډټ کړی دی جی د بلډینګ په وجه باندې نو دلته کې به تاسو لیکئ بلډینګ اکاؤنٹ ٹھیک دی جی بیا مونږ کیش یو ځل بیا کریډټ کړی دی 6000 روپیز سره نو دلته کې د څه په وجه باندې مونږ 6000 روپیز سره کریډټ کړی دی د مرچنډایز په وجه باندې نو تاسو به دلته کې ولیکئ 6000 روپیز په کریډټ سایډ باندې ګوره دلته که کریډټ وي نو دلته به کریډټ سایډ باندې لیکئ که دلته ډیبټ وي نو دلته به په ډیبټ سایډ باندې لیکئ نو 6000 روپیز سره مونږ دا د څه په وجه باندې د مرچنډایز په وجه باندې کریډټ کړی دی تاسو هم دلته کې مرچنډایز ولیکئ جی مرچنډایز اکاؤنٹ بیا کیش مونږ بیا کریډټ کړی دی 5000 روپیز سره د څه په وجه باندې د مشینری په وجه باندې نو 5000 روپیز مونږ بیا دلته کې ولیکل او دا ولې مونږ کریډټ کړی دی جی د مشینری په وجه باندې نو مخامخ به ورته مشینری ولیکئ بس دا فرق یا ساتئ چې اماؤنٹ به هماغه لیکئ چې څومره ډیبټ شوی دی یا څومره کریډټ شوی دی خو اکاؤنٹ نیم چې دی اب تاسو د بل اپوزیټ لیکئ نو دا شو سره بل کیش دلته کې موږ څه کړي خاطر سره دا ټیک مارک کوئ نو تاسو ته به یاد چې کم کم ټرانزیکشن تاسو په لیجر کې ریکارډ کو اوس کیش اکاؤنٹ موږ سره ډیبټ دی 4000 روپیز سره د سیل په وجه باندې دلته کې به تاسو لیکئ چې 4000 روپیز او د څه په وجه باندې دا موږ ډیبټ کړی دی دا د سیلز په وجه ډیبټ شوی دی ٹھیک شو جی بل دلته کې موږ سره کیش کریډټ دی 3000 روپیز سره نو دلته کې به ولیکئ 3000 روپیز او ولې یعنی د سیلریز او د رینټ په وجه ها دې کې یو دا خبره تاسو کولی شئ چې سیلریز ولیکئ انټرنل کالم کې 1000 او ورسره به رینټ ولیکئ انټرنل کالم کې 2000 او دا به تاسو ټوټل کوي نو دې خواته به ټوټل کالم ته 3000 روپیز مخامخ تاسو دلته کې ولیکئ نو تاسو سره به حساب بالکل صحیح راشي که یو ځای لیکئ هم څه فرق نه پروزي که بیل بیل لیکئ هم څه فرق نه پروزي خو بهتره خبره دا ده چې بیل بیل ولیکئ نو تاسو ته به پته ولګېږي چې کیش ولې د 3000 روپیز دپاره دا مونږه فرض کا ډیبټ یا کریډټ کړی دی نو کیش مونږ سره نو ټرانزیکشنز نشته دی اوس راشي بل اکاؤنٹ ته بینک اکاؤنٹ ته راشي دلته کې به تاسو ټایټل ورکوي بینک اکاؤنٹ اوس د بینک کاته مونږ ګورو چې د بینک نه مونږ څومره ټرانزیکشنز کړي دي او څومره پاتې دي نو په دې کې دا مونږ سره به ډیبټ سایډ شي دا به مونږ سره کریډټ سایډ شي اوس بینک مونږ ډیبټ کړی دی 50000 روپیز سره تاسو به په ډیبټ سایډ باندې ولیکئ 50000 روپیز اوس دا بینک 50000 روپیز سره په ډیبټ سایډ لیکلی دی ولې مونږ لیکلی دی د څه په وجه دا ډیبټ شوی دی دا د کیپیټل په وجه باندې نو دې ته مخامخ ولیکئ تاسو کیپیټل اکاؤنٹ ٹھیک شو جی بل مونږ سره د بینک ټرانزیکشن په دې کې نشته که وي که ډیبټ سایډ ته وي نو ډیبټ باندې به ولیکئ که کریډټ سایډ ته وي نو کریډټ باندې به ولیکئ امید لرم چې تر دې ځای پورې به تاسو د خیره پوه شوي دې نه بعد مونږ راځو بل اکاؤنٹ ته جی بل اکاؤنٹ فرض کوي مونږ سره کیپیټل اکاؤنٹ دی نو دلته کې به تاسو راشئ تاسو به جوړ کړئ یو وړوکی کیپیټل اکاؤنٹ وړوکی زه ځکه لیکم چې لیجر ډېر زیات ټایم اخلي کیپیټل اکاؤنٹ کې به دا مونږ سره ډیبټ سایډ شي او دا به مونږ سره کریډټ سایډ شي نو اوس مونږ سره کیپیټل اکاؤنٹ کریډټ دی 70000 روپیز سره نو تاسو هم دلته په دا باندې ولیکئ ها تاسو ته مو وویل که نه دلته ولیکئ 70000 روپیز ٹھیک شو جی او دا 70000 روپیز ولې مونږه کریډټ کړی دی د کیش او د بینک په وجه نو دلته کې به ولیکئ کیش او دلته کې به بینک ولیکئ نو یو به ولیکئ کیش ته مخامخ 20000 روپیز او بینک ته مخامخ 50000 روپیز
دا به په انټرنل کالم کې لیکئ بیا به ټوټل کوي نو دې طرف ته بیا راواړوئ نو تاسو ته به پته وي چې 70,000 روپیز دا د څه نه جوړ شوي دي د 20 پلس 50,000 روپیز نه. نو کیپټل اکاؤنٹ کې موږ سره بل څه ټرانزیکشن نشته دی په دې وجه باندې موږ دا دلته کې سټاپ کوو. اوس راشي بلډینګ اکاؤنٹ ته. ټایټل ورکړئ جی بلډینګ اکاؤنٹ. دا د بلډینګ اکاؤنٹ ډیبټ سایډ دا د بلډینګ اکاؤنٹ کریډټ سایډ. اوس بلډینګ مونږ ډیبټ کړی دی 5000 روپیز سره. مونږ به هم دلته په ډیبټ سایډ باندې 5000 روپیز د پاره ولیکو او کیش په وجه باندې مونږ دا ډیبټ کړی دی نو مخامخ ورته کیش ولیکئ. ټیک شو جی. بلډینګ په باره کې بل مونږ سره یو هم ټرانزیکشن نشته. اوس راشي تاسو بل مرچنډایز. ها بینک هم وشو کیش هم وشو بلډینګ هم وشو. اوس مرچنډایز ته راشي جی. نو دلته کې ټایټل ورکړئ تاسو مرچنډایز اکاؤنٹ. مرچنډایز اکاؤنٹ. ٹھیک شو جی. مرچنډایز اکاؤنٹ دا به موږ سره ډیبټ سایډ راشي او دا به موږ سره کریډټ سایډ راشي. صحیح دی جی. اوس دلته کې موږ سره څه دي مرچنډایز اکاؤنٹ موږ سره 6000 روپیز سره موږ ډیبټ کړي دي. نو تاسو به هم په ډیبټ سایډ باندې ولیکئ 6000 روپیز او ولې د کیش په وجه باندې دا څه شوي دي جی ډیبټ شوي دي. نو تاسو به ورسره په کالم کې څه ولیکئ کیش په ولیکئ. ښه جی. مرچنډایز اکاؤنٹ باره کې بل موږ سره ټرانزیکشن شته دی جی نشته دی. اوس د دې نه بعد به موږ راشو مشینری اکاؤنٹ ته. ټایټل ورکئ مشینری اکاؤنٹ. مشینری اکاؤنٹ شو یو به ډیبټ سایډ شي او یو به کریډټ سایډ شي. مشینری اکاؤنٹ 5000 روپیز سره موږ څه کړي دي ډیبټ کړی دی. نو تاسو به 5000 روپیز په ډیبټ سایډ باندې ولیکئ او 5000 روپیز د پاره موږ مشینری ډیبټ کړی دی ولې د څه په وجه د کیش په وجه مخامخ به ورته تاسو کیش ولیکئ جی. دا مو شو جی. اوس موږ راځو بل اکاؤنٹ ته. مشینری اکاؤنٹ هم ټرانزیکشن په لیجر کې ریکارډ شو. اوس راځو موږ کیش خو الریډي موږ ریکارډ کړی دی جی. اوس راځو سیلز اکاؤنٹ ته. نو تاسو به دلته کې یو سیلز اکاؤنٹ جوړ کړئ. سیلز اکاؤنٹ او د سیلز اکاؤنٹ به دا ډیبټ سایډ شي او دا به کریډټ سایډ شي. ښه جی. اوس سیلز موږ سره کریډټ دی 4000 روپیز سره. تاسو به هم دلته کې 4000 روپیز سره سیلز وکئ کریډټ کوي او ولې د څه په وجه باندې د کیش په وجه باندې. نو تاسو مخامخ ورته کیش ولیکئ. ولیکلی شو جی. اوس پاتې شو موږ سره څه سیلریز او رینټ اکاؤنٹ. نو تاسو به دلته کې سیلریز د پاره یو اکاؤنٹ جوړ کړئ سیلریز اکاؤنٹ. نو دا به د سیلری اکاؤنٹ موږ سره ډیبټ سایډ شي او دا به موږ سره کریډټ سایډ شي. نو سیلریز مونږ ګوره 1000 روپیز ډیبټ کړي دي. 1000 روپیز مونږ ډیبټ کړي دي. د څه په وجه جی مخامخ وګورئ هغه مونږ سره کیش دی د کیش اکاؤنٹ په وجه باندې. اخیری اکاؤنٹ مونږ سره پاتې دی جی د رینټ اکاؤنٹ. نو رینټ به مونږ دلته کې جوړ کو اکاؤنٹ رینټ اکاؤنٹ او دا به د رینټ اکاؤنٹ ډیبټ سایډ شي او دا به کریډټ سایډ شي. نو یاد ساتئ د اکاؤنٹ دو سایډز وي یو ډیبټ او یو کریډټ. نو رینټ مونږ ډیبټ کړی دی 2000 روپیز سره د څه په وجه د کیش په وجه. ها اوس دا مونږ سره ټول لیجر اکاؤنټس پوره شو. اوس دا یو بل سره پلس ماینس کوي. نو ګورئ جی تاسو وګورئ چې د دې دواړو کوم یو سایډ ډیر زیات وي او مطلب ډیر نمبر وي نو تاسو به هغه اول جمع کوئ. نو ګورئ 20000 پلس 4000 24000 بشي دا 24000 دا 24000 به تاسو دې طرف ته مو لیکئ 24000 نه چې تاسو دا ټول ماینس کړئ نو 5000 10000 10000 16000 16000 19000 چې تاسو 24000 نه ماینس کړئ نو تاسو سره به راشي 5000 بیلنس. تاسو سره به څه جي 5000 به تاسو سره بیلنس راشي. دې ته به ولیکئ بیلنس. ٹھیک شو جی. اوس دا مونږ سره کیپیټل اکاؤنٹ دا سوري بینک اکاؤنٹ دی دا به هم تاسو چونکې دلته څه نشته دی همدغه سایډ مونږ سره ډیبټ سایډ زیات دی نو تاسو به دلته کې 50000 ولیکئ دلته کې به هم 50000 ولیکئ تاسو. اوس دا 50000 مونږ سره څه راغلو بیلنس راغلو.
ٹھیک شو جی بیا راشي تاسو دلته کې کیپیټل اکاؤنٹ طرف ته نو کیپیټل دا به زه لږ وړوکي ولیکم چې د بل اکاؤنٹ سره دا تاسو کنفیوز نشئ زه به دلته ولیکم کیپیټل اکاؤنٹ ها اوس دا موږ سره څه شو کیپیټل اکاؤنٹ مونږه مثال دا 70,000 دی دا سایډ باندې هم تاسو 70,000 ولیکئ او 70,000 به تاسو سره بیلنس هم راشي ولې چې بل موږ سره شته نه چې ماینس کو کنه نو 5000 به دې طرف ته راشي دا به ټوټل کو 5000 به دې طرف ته راشي بل څه نشي ماینس کو نو دا 5000 موږ سره په کریډټ سایډ باندې بیلنس دی دا اکاؤنٹ به ټوټل کو موږ 5000 به په دې سایډ باندې وي ځکه چې هم دې سایډ باندې موږ سره ټوټل اماونټ دی بل نشته دی 5000 به دې خوا راشي 5000 به دې خوا ته موږ بیلنس ولیکو دا شو جی اوس چې کوم مرچنډایز اکاؤنٹ دی دا به هم ټوټل کوي 6000 او 6000 به دې طرف ته مو لیکئ تاسو او دلته کې به 6000 تاسو سره بیلنس راشي صحیح دی جی 4000 به تاسو د سیلز اکاؤنٹ ولیکئ 4000 کریډټ سایډ دا به دې خوا راواړوئ 4000 او ډیبټ سایډ باندې به 4000 تاسو سره څه وشي دا به بیلنس پاتې شي دا به تاسو سره بیلنس شي 1000 روپیز سیلریز دي 1000 روپیز به ډیبټ سایډ ته ولیکئ کریډټ سایډ ته سوري او 1000 روپیز به دې خوا ولیکئ دا موږ سره بیلنس راغو اوس راشي دلته کې 2000 روپیز موږ سره دا شو او 2000 روپیز به موږ سره دا شي نو 2000 روپیز به تاسو سره بیلنس شي ٹھیک شو جی سوری 2000 روپیز به تاسو دا ولیکئ دا بیلنس شو موږ سره اوس د دې نه جوړول دي د دې لیجر اکاؤنټس نه جوړول دي څه ټرایل بیلنس نو ټرایل بیلنس جوړولو دپاره به زه دا جرنل لرې کړم چې تاسو ته لږ اسانه شي فارمیټ هم تاسو ته پته ولګېږي او تاسو لږ په دې ترتیب باندې هم پوه شئ جي په دې باندې لږه شانتي خبره مونږ کوو جي نو اوس لیجر نه د دې لیجر نه ټرایل بیلنس جوړول ډېر زیات آسان دي جي لږ په دې باندې مونږ خبره کوو چې تاسو ته اندازه وي د ټرایل بیلنس جوړولو دپاره چې کوم فارمیټ دی اول ټایټل ولیکئ تاسو ټرایل بیلنس او اوس راشي تاسو دلته کې به تاسو فارمیټ جوړ کړئ نو فارمیټ باندې دلته کې به تاسو یو به موږ سره کریډټ سایډ شي یو به موږ سره ډیبټ سایډ شي یو به موږ سره د ډیټ کالم شي او یو د پارټیکولر شي ٹھیک شو جی نو دلته کې به نمبر یا ډیټ تاسو لیکئ دا به ډسکرپشن یا پارټیکولر راشي دلته کې به ډیبټ شي او دلته کې به کریډټ شي اوس ګورئ جی ټرایل بیلنس که ستاسو ټیک راو د دې دواړو ډیبټ او کریډټ سایډ دواړه یو شان راغلل پوه شئ چې ستاسو جرنل لیجر ټرایل بیلنس درې واړه ټیک دي خو که دې کې څه مسله راغله نو بیا یا ساتئ ستاسو جرنل کې لیجر کې فرق دی اوس تاسو به څه کوئ کیش اکاؤنٹ دی ټولو نه پهله تاسو دلته کې ولیکئ کیش اکاؤنٹ کیش اکاؤنٹ بیلنس څومره دی 5000 یعنی موږ سره اوس په دفتر کې یا موږ سره په لاس کې 100 روپۍ پاتې دي جی 5000 روپیز په کوم سایډ لیکلی شوي دي په کریډټ سایډ خو دا خو اصل کې موږ سره دا سایډ زیات وو دې نه موږ کریډټ سایډ ماینس کو نو 5000 روپیز موږ سره بقایا راغله نو مطلب 5000 روپیز موږ سره اوس هم شته دی په لاس کې موږ سره موجود دي دې آسان مطلب دا دی چې په کوم سایډ باندې بیلنس لیکلی شوي وي په لیجر کې تاسو به هغه سایډ باندې په ټرایل بیلنس کې نه لیکئ الټه به لیکئ لکه مثال کیش دلته کې بیلنس په کریډټ سایډ دی که نه تاسو به په ډیبټ سایډ ولیکئ ٹھیک شو جی بیا دې نه بعد بینک اکاؤنٹ دی ولیکئ تاسو بینک اکاؤنٹ ٹھیک دی جی بینک اکاؤنٹ بیلنس په کوم سایډ لیکلی شوی دی په کریډټ سایډ 50000 تاسو به دا دلته په ډیبټ سایډ ولیکئ بس دی آسان مطلب دی آسان جواب دی بیا راشي کیپیټل اکاؤنٹ ته کیپیټل اکاؤنٹ بیلنس په کوم سایډ لیکلی شوی دی په ډیبټ سایډ نو دلته کې کیپیټل اکاؤنٹ
او دا به تاسو په دلته په ډیبټ سایډ لیکل شوی دی جی تاسو ته ښکاري کنه کیپټل اکاؤنٹ کې موږ سره بیلنس وګوري په ډیبټ سایډ لیکل شوی دی دلته کې به موږ په کریډټ سایډ باندې ولیکو کیپټل ته مخامخ بیا موږ سره بلډینګ اکاؤنٹ دی د وخت کمې په وجه باندې زه اکاؤنٹ دې سره نه لیکم ګینې تاسو به دې سره ټولو سره اکاؤنٹ ضرور لیکئ ښه اکاؤنٹ نو ګورئ بلډینګ اکاؤنٹ بیلنس په کوم سایډ لیکل شوی دی 5000 کریډټ باندې لیکل شوی تاسو به دلته کې دا په ډیبټ باندې ولیکئ 5000 روپیز بیا راشي مرچنډایز اکاؤنٹ ته نو مرچنډایز اکاؤنٹ بیلنس په کوم سایډ لیکل شوی دی جی په کریډټ سایډ تاسو به ډیبټ سایډ ته ولیکئ 6000 روپیز بیا مشینری اکاؤنٹ ته مشینری اکاؤنٹ بیلنس دا په کوم سایډ لیکل شوی دی په کریډټ تاسو به ډیبټ سایډ ته ولیکئ 5000 بیا راشي سیلز اکاؤنٹ ته سیلز اکاؤنٹ بیلنس په کوم سایډ لیکل شوی دی جی په ډیبټ سایډ لیکل شوی دی 4000 تاسو به کریډټ سایډ ته ولیکئ 4000 بیا سیلریز اکاؤنٹ ته نو سیلریز اکاؤنٹ بیلنس دا په کوم سایډ لیکل شوی دی په کریډټ تاسو به ډیبټ سایډ ته ولیکئ 1000 او بیا راشي رینټ اکاؤنٹ ته نو د رینټ اکاؤنٹ بیلنس دا په کوم سایډ باندې لیکل شوی دی په کریډټ سایډ باندې نو تاسو بدلته کې رینټ اکاؤنٹ دا په ډیبټ سایډ لیکي نو الټه به لیکي که په کریډټ لیکلی شوی وي لیجر کې نو په ډیبټ به لیکي په ټرایل بیلنس کې او په لیجر کې په ډیبټ باندې لیکلی شوی نو تاسو به په ټرایل بیلنس کې په کریډټ باندې لیکي اوس دا مکمل شو جی تاسو وګورئ چیک کړئ دوباره چې چرته یو اکاؤنٹ نیم خو موږ نه په دې کې پاتې نه دی نو کني پاتې ټوټل کوي چې دواړه سایډونه برابر راغلل ستاسو جواب ټیک دی ستاسو جرنل هم ټیک دی ستاسو لیجر هم ټیک دی ستاسو ټرایل بیلنس هم ټیک دی اوس ګورئ جی 70000 پلس 4000 74000 دا موږ سره ټوټل کریډټ سایډ دی ډیبټ سایډ څونه دی جی ګورئ 55000 60000 60 اور 6000 نو 66000 او 5000 نو مطلب 71000 او 71000 او 1000 72000 او 2000 څومره شو جی 74000 نو مونږه ویلې شو چې زمونږ جواب درست دی جی نو دا اوس ټول جرنل لیجر او ټرایل بیلنس زه امید لرم چې انشاءالله دا لیکچر به ستاسو ضرور خوښ شوي وي تاسو ته به ډېر څیزونه په دې کې اسان شوي وي انشاءالله نوي ویډیو لیکچر سره به بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم خپل دعاګانو کې ما ضرور یاد ساتئ جی د خپل ځانونو خیال ساتئ زما چینل که چا نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن کلیک کړئ چې زما د هر یو نوي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي او بل مهرباني کوئ چې په فیسبوک باندې زما دا ویډیوز او د دې دا لینکس چې دي دا شیر کوئ نورو ملګرو سره یا ډایرکټ د یوټیوب نه زما دا ویډیو دا لینک چې دي دا نورو ملګرو سره شیر کوئ په واتساپ باندې یا په فیسبوک باندې نو نورو ملګرو ته هم ډېره زیاته فایده کیږي او انشاءالله نوي ویډیو لیکچر سره بیا حاضرېږو ستاسو خدمت کې خپلو دعاګانو کې موږ یا ساتئ د الله په امان